والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود الشريف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزتمند علماء کرام و حفاظ کرام و مسلمانان ورونو، د الله جل شانه په موږ او تاسو ډېر لوی فضل دی او ډېر لوی احسان دی چې په یو داسې مجلس کې الله پاک موږ شامل کو چې د هغې نسبت قرآن عظیم الشان ته کېږي او په نعمت باندې چې انسان شکر ادا کوي نو الله تعالی ورته په هغه نعمت کې اضافه راولي. لئن شکرتم لأزیدنکم. الشکر قید للموجود وصید للمفقود. شکر داسې یو عمل دی چې تا سره کوم نعمت وي نو هغه به درته الله تعالی نصیب کړي او چې څه درته نه میلاو نو د شکر د برکته به هغه نعمتونه هم الله تعالی درکړي. نو په نعمت باندې همیشه شکر پکار. دینی مجلس کې حاضری دا د الله تعالی نعمت، دا د الله تعالی مهرباني ده، دا د الله جل شانه ډېر لوی احسان دی. او تاسو وینئ دغه مدرسه د ډېر وخت نه د دین د خدمت په سلسله کې د دې هغه خدمات د هغې صله او ثمره ستاسو د سترګو د وړاندې ده. مولانا سید مقصد علی شاه باچا صاحب دا یو بختور انسان دی. د خپلو اسلافو د مشایخو د خپلو مشرانو هغه علمي میراث د هغې حفاظت او هغه بیا نورو ته منتقل کول دغه جذبه ته الله تعالی ورکړې ده. د تصنیف او د تالیف په میدان کې او د درس او د تدریس په میدان کې لګیا دی هغه خپل. نو دغه نسبت د مشرانو چې د علمي کورنۍ او د یو روحاني خاندان د هغې چشم و چراغ د هغه دپاره دا ډېر لوی د خوشحالۍ خبرې چې هغه نسبتونه ورته الله تعالی ورکړي او د خپلو مشرانو هغه علمي میراث هغه نورو ته بیا منتقل کوي. نو دعاګانې ورته مونږ کوو الله تعالی دې ورته نورم همت او طاقت ورکړي او چې څوک ورسره تعاون کوي الله تعالی دې هغې ته جزای خیر ورکړي. دیني مدرسې مسلمانانو ورونو دا زمونږ د ټولو مشترکه ذمهواري ده. په دې باندې په چا مه احسان ني چې تا ماله دعوت راکو یا دې دعوت را نه کو یا زه تا ته رالم نو تو زما شکریه ادا کا. نه، دا زمونږ د ټولو د آخرت ګټه ده چې قرآن شریف سره زمونږ نسبت جوړ شي او چېرته د قرآن خدمت کېږي هغه ادارې سره زمونږ نسبت الله تعالی قائم کړي او د دغه طلباو د دې علماو د دې حفاظ کرامو په هغه خادمانو کې الله تعالی مونږ راولي. نو دا د مسلمان دپاره ډېره لویه د خوشحالۍ او د کامیابۍ خبره ده. آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم
هغه الله تعالی معلم را لېږل. پیغمبر علیہ السلام فرمایي انما بعثت معلما، زه معلم را لېږلی شوی یم. نو معلم چې تعلیم ورکوي، اصول تعلیم دی چې د معلوم نه هغه نامعلوم طرف ته منتقل کوي. په کوم خبرو چې څوک پوهېږي هغه ورته را یادې کړي چې ګوره دا خبرې خو ستا ذهن کې شته، په دې خو ته پوهېږي. نو د هغې نه داسې ورو په کلاره مخکې بوځي، چې کومې خبرې دته نه وي معلومې نو هغه هم ورته ورو معلومې شي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا غوښتل چې قرآن شریف د الله تعالی آخرنی کتاب دی، او دا کتاب هدایت دی، او دا کتاب انقلاب دی، او د دې د تعلیم نه بغیر دا خلق د خپل ژوند هغه مقصد نشي حاصلولی. نو امت ته چې ترغیب ورکولو د هغې دپاره هغوی په جدا جدا طرزونو سره، په مختلفو کلماتو سره د امتیان قرآن ته راغب کړي دي. ترغیب الی القرآن. یو حدیث پاک کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خلکو ته فرمایل چې تاسو دا خوښوئ د مدینه منورې نه بهر خوړونه دي، یو بطحان دی، یو وادي عقیق دی، ستاسو دا خوښه ده چې د خوړ ته ورکوز شئ او د دغې نه دوه اوښې سربې قیمتي دا ځان سره تاسو په مفتو کې را روانې کړئ بغیر د څه ګناه نه، او پیسې مو پرې نه ورکړي. نو دا ستاسو خوښه ده؟ نو ټولو وې ولې نه ای د الله تعالی رسوله صلی الله علیه وسلم، دا خو د هر چا خوښی چې خوړ ته ورکوز شي او د هغه ځای نه اوښې قیمتي ځان سره را روانې کړي. یا دې زمانه کې تاسو څوک وایي چې داسې مو خوښه ده چې د سړک نه پورې شئ او دغه ځای کې دوه فارمي غواګانې وي یا دوه قیمتي میخې وي او تاسو ځان سره په مفتو کې را روانې کړئ، یو ګناهګار هم پرې نه شئ، داسې مو خوښه ده. نو تاسو به ورته وایئ چې غواګانې او میخې خو پرېږده که چرګې میلاویږي هم ورځو ورپسې. نو هغه زمانه کې دا اوښې چې وې نو دا ډېر قیمتي څاروي وو. پیغمبر علیه السلام د اوښو بیان وفرمایل چې داسې مو خوښه ده چې دغه خوړ ته ورشئ او د هلته نه ځان سره دوه اوښې را روانې کړئ. هغې ویې ولې نه دا خو د هر چا خوښی. دغه ځای پیغمبر علیه السلام هغې ته وفرمایل آیتین من کتاب الله خیر له من ناقتین. دو آیاتونه د الله تعالی د کتاب دا د دې بنده دپاره غوره دي د دوه اوښونه. یو کس لاړ دوه اوښې را روانې کړي او یو کس کېناستو دوه آیاتونو تلاوت یې وکړو. نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې د الله د کتاب دا دوه آیاتونه دا د هغه دوه اوښو نه ډېر غوره دي. اوس که تاسو ته چا ووایي چې کاکا دا یو زوی دی 2000 روپۍ ګټي ماښام چې راشي او دا یو زوی دی طالب دی 2 رکوګانې درسې یادوي، نو زیات خلک به وایي چې هغه 2000 راوړي نو هغه د کار والا دی او دا بل خو څه روزګار نشته، بس جومات ته ځي راځي، مدرسې ته وایي ځي راځي. او ډېر چې هوښیار نو هغه به دا وایي چې دا بچیره له ډېره ګټه کوي، دی د ورځې 2 رکوګانې زده کوي یا 2 آیاتونه زده کوي، هغه بل هم ښه دی یو 2000 روپۍ ماښام کې کور ته راوړي. خو د ډېرو خلکو خیال دی چې هغه پیسې راوړي نو هغه ورته د کار ښکاري او دا چې کوم آیاتونه زده کوي نو دا ورته داسې کمزورې غوندې ښکاري. حالانکه دا حدیث پاک نه موږ ته دا معلومه شوه چې 2 آیاتونه د الله تعالی د کتاب دا ډېر غوره دي د هغه 2 اوښو نه. نو چې 3 آیاتونه چا ووایي، چا 4 ووایي، چا 15 ووایي، نو دې ماشومانو څو آیاتونه زده کړه چې 13 سپارې څوک ووایي، دا څومره آیاتونه شو. دا دومره ګټه دی یو که د خپل مور او پلار دپاره او د خپل ځان دپاره هم. بیا چې تاسو ته په دنیا کې یو سړی درته ووایي چې ستا زوی انعام ګټلی دی، والدین راوغواړي او ورته وایي چې ستا دا بچی په امتحان کې اول نمبر راغلی دی
خپلار څومره خوشاله نو چې په آخرت کې دی والدینو ته تاج پسریږي البس ابواه تاجا یوم القیامه ضوءه ازهر من ضوء الشمس د مور او پلار ته تاج پسرول شي چې د هغې رڼا او ښایست به د نور د رڼا نه زیاتي مور او پلار ته تاج پسرول شي ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماهر نفسیات هم دی او معلم کائنات هم دی نو هغوی فرمایلي چې تاج به ورته پسرولی شي که داسې فرمایلی وي چې مور او پلار ته به یې پټکي پسرولی شي د مور او د پلار به دستاربندي کیږي نو کیدی شي پلاران خوشاله شي چې هغه پټکي به راته پسروي هغه مور غریبه به داسې لکه پریشانه وه چې زه به هم پټکي پسروم نو پیغمبر علیه السلام تاج یاد کړی دی او تاج تاسو کتلی دی زنانه هم ډېر په فخر باندې پسروي او نارینه هم پسروي بل دا چې د جنت ماحول د دنیا د ماحول غونته نه دی چې ګنې هلته کې تاج نو څوک به پې وشرمېږي یا پټکۍ نو څوک به پې وشرمېږي لکه جنتیانو ته به خدای پاک بنګړي ورکوي د سرو زرو بنګړي به وي د سپینو زرو بنګړي نو که یو مسلمان وایي چې بنګړي خو ښځې اچوي نو مونږ ورته وایو هغه د جنت ماحول دی هغه د دنیا ماحول نه دی هغه ځای کې به د هغه ځای ماحول چې نو هغه د دې نه بدلي او که ته وایې زه بنګړی نه اچوم دا ګړی چې په لاس کې ولې دا بنګړی نه دی او د جنت بنګړي چې دی هغه الله پاک عزت ورکوي دی جنتیانو ته نو په هغې باندې به جنتیان ډېر خوشحاله نو د هر ځای خپل خپل ماحول مور او پلار ته به تاج پسرولی شي او بیا د ټولو نه لویه ګټه که تاسو خیال وکئ چې یو حافظ صاحب وي د هغه والده وفات شي نو خلک څه وایي بیا خدای پاکه دا بیبي وبخې دا د حافظ قرآن مور ده دې زنانه په خپل بچي باندې قرآن شریف یاد کړی و دې کاکا په خپل زوی باندې قرآن شریف یاد کړی و خدای د هغه قرآن د خاطره دته بخښنه وکړي نو دغه دعا دا د انسان زړه اخلي زړه پې مطمئن کېږي او خوشحاله هم شي چې ګوره دومره ګټه یې کړې ده چې زوی حافظ دی لور حافظه ده تاسو چېرته اورېدلي دي چې د یو وزیر صاحب مور مړه شي او بیا د هغه په قبر باندې یو عالم بیان کوي او بیا دعا کوي او بیا وایي چې خدای پاکه دا زنانه وبخې دا د وفاقي وزیر خزانه مور ده دا د وزیر اعظم صاحب مور ده په هغې باندې څوک نه خوشحالېږي چې وایي وزیر خزانه نو انسان تصور لرې لاړ شي چې خدای دې خیر کوي چې ده به څومره کرپشن کړی ده به څومره پیسه د ملک او د قوم بار ملکونو ته منتقل کړي او قومي خزانه به څومره لوټلي او بهر بینک بیلنس به ځان له څومره سیوا کړي او چې وایي خدای دا د طالب علم مور ده خدای دا د حافظ قرآن مور ده خدای دا د حافظ قرآن پلار دی دته ته په خپل فضل باندې د قرآن د خاطره بخښنه وکړي نو دغه دعا باندې انسان په خپله مطمئني او زمونږ دا امید دی چې رب العالمین به په هغه بني آدم باندې ډېر کرم او مهرباني کوي ځکه تفسیر کبیر کې راغلی دی یو کس په قبر کې عذابېږي او حضرت عیسی علیه السلام په هغه لاره باندې تېرېږي الله پاک هغه ته هغه منظر ښکاره کړي چې دې کس باندې عذاب دی او بیا چې په هغه لاره باندې راځي نو د هغه انسان نه خدای عذاب پورته کړی نو پیغمبر د خدای تپوس کوي چې خدایه دا خو هغه قبر دی چې مخکې د دې هغه عذاب ته ماته ښکاره کړو او اوس هغه قبر دی چې عذاب دې پورته شوی دی خدای ته قادر ذات او مهربان ذات ما ته د دې هغه حکمت وښایه الله جل شانه ته فرمایي چې د دې مړي د دې یو ماشوم بچی هغه د استاد سره کېناستو استاد ورته کلمه وښوله هغه بسم الله الرحمن الرحیم نو چې دې ماشوم وي بسم الله الرحمن الرحیم بس د هغه بچي د هغه بسم الله د برکته د ده د پلار نه ما عذاب لرې کو ځکه چې الله پاک رحمان او رحیم دی
نو چې د دې بني آدم بچي زما د رحمانیت او زما د رحیمیت عقیده ساتي او زما ذکر کوي او بسم الله وایي، نو ما ته بیا دا مناسب کار نه شوه چې دغه بچي پلار زه په قبر کې په عذاب کې وساتم. نو دا غزوی د بسم الله د خاطره مې د دې انسان نه هغه عذاب پورته کړو. نو چې الله پاک داسې مهربانه دی، نو تاسو خیال وکړئ چې دې بچو دی به دا بسم الله الرحمن الرحیم څومره پیرې ویلي او چې د الحمد نه شروع کیو والناس پورې لاړ شي، نو په دې کې د الله جل شانه عظمتونه هغه بیان څومره راغلی دی. نو زمونږ دا امید دی چې د والدینو د ټولو نه لویه ګټه چې ده هغه همدغه ده چې د بچو په سینو کې قرآن شریف راشي او د دین په اداره کې هغې وخت تېر کړي، د توحید عقیده ورته استادان بیان کړي، د رسالت عقیده ورته بیان کړي، د ختم نبوت عقیده ورته بیان کړي، د آخرت هغه فکر هغه د دې په موضوع کې کېنئ، د دغې نه ښه فایدهناک انسانان جوړ شي د معاشرې دپاره. او بهر ماحول نه خو تاسو خبر یئ د آکسفورډ یونیورسټو ډګریانې به ورسره یي، د مختلفو ادارو ډګریانې به ورسره یي، او چې هغوی ته کله بیا په اسمبلو کې موقع میلاو نو هغوی اسمبلی کې بیا څه کوي، یو سپیکر پکې आवाज کوي چې دا پیسې چا نه غورځېدلې دي، ما ته صحیح پته راکړئ چې ورته یې ورکړم. نو د قومي اسمبلی 12 ممبران وایي دا زما نه غورځېدلې دي، الان کې هغه د یو کس نه غورځېدلې وي او باقي ټول وي دا زموږ نه غورځېدلې. معلومه دا شو چې یو پکې رښتیا وي او د نورو ټولو دروغ وي. نو دوی تعلیم کم ځای کړی دی په هغه یورپي یونیورسټو کې او په هغه انګریزي ادارو کې، ای کې مخه خلک وي، خو اصل تعلیم چې دی هغه زمونږ د مدرسې تعلیم دی. نو دا د دې والدینو او د دې استادانو د بچو سره ډېره لویه ښېګڼه ده چې د دوی دیني تربیت کوي، دوی ته اسلامي عقیده ښیي او د هغې مطابق د دوی بیا ژوند تېرېږي. تاسو مدرسو سره تعاون هم کوئ او دعاګانې هم ورته کوئ او خدمت هم پکې کوئ. که یو سړی پکې د مال هغه خدمت نشي کولی نو د لاس خپو هغه خدمت خو کولی شي. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. د خپل وس مطابق هغه خرچه هغه پکاري په دیني اداره کې، ځکه ما تاسو ته ویل دیني ادارې دا زموږ د ټولو مشترکه ذمهواري ده. هر مسلمان له پکاري چې مدرسه خپله مدرسه ګڼي او د هغې د ترقۍ او د هغې د خدمت هغه سوچ او فکر دا د سره یي. نو الله تعالی دې زموږ استاسو دا راتلل په خپل دربار کې قبول کړي او زموږ محترم برادر مکرم مولانا مقصد علي شاه صاحب الله تعالی دې دې ته جزای خیر ورکړي چې په داسې مبارک مجلس کې د شرکت دعوت موږ او تاسو ته راکړو او ما ته خو دعوت په مدینه منوره کې راکړی په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ناستو او ما ته وی چې دا ځل زموږ د مدرسې پروګرام یې خیری نو ان شاء الله تاسو به راځئ. ما ته دا اسیم د مدرسې پروګرام دی او دا دعوت بیا د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم نه دی، نو دا شرکت زه د خپل ځان دپاره سعادت ګڼم. الله تعالی دې د حرمین شریفین زیارتونه زموږ استاسو بار بار نصیب کړي. الله تعالی دې دې ادارې ته نور ترقی ورکړي، د باچا سی په عمر کې الله تعالی برکت واچي. څومره مېلمانه راغلي دي او میزبانان دي، الله تعالی دې ټولو ته جزای خیر ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.